خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زما عزت مندورونو د ټول نه اول کوم طالب علمانو چې دا تجوید مکمل کړی دی او د دې ختم یې کړی دی هغو ته او د هغو والدینو ته او دا شان چې د هغو رشته دارو ته او اساتذو ته مبارکبادي ورکوم چې الله تبارک وتعالی په دوی باندې د قرآن شریف دا صحیح کول د کومه مرحله چې دا تجوید دا الله پاک په دوی باندې وکړي. زما عزتمندو دا پروګرامونه دې لپاره منعقد کېږي چې وړو محنت کړی د هغو سره مور و پلار محنت کړی هغه شان چې د دې علومو په زده کولو کې د دې په پړاوهلو کې د چا چې تعاون حاصل وي چې هغوی د دې هغه ثمره او نتیجه چې دی هغه په خپلو سترګو باندې وویني او خوشحاله شي او د الله تبارک وتعالی شکر چې دی نو هغه ادا کړي. لکه اوس زموږ علي حاجي صاحب د خدای پاک وبخي دا مسجد هغه مقصد دی هغه تعبیر کړی دی نو لکه څنګه چې دوی ماشومانو ته او د ده استادانو ته او د دوی والدینو ته الله تبارک وتعالی اجر ورکړو د دې قرآن شریف د صحیح کولو نو په هغې کې د هغې حاجي صاحب او د هغه د زامنو هغه هم حصه دی چا چې دا جومات چې دی هغه جوړ کړی دی ولې چې په دې قرآن جومات کې چې دی هغه دا قرآن شریف چې دی نو هغه ولوستلی شو او زده کړلی شو. نو زما عزتمندو دا جوماتونه او دا مدرسه د دې سره تعاون دا د الله تعالی د دین په احیا کې د قرآن شریف په خپرولو کې د دې په زده کړو کې دا یو دغه دی سبب دی نو دغه کسانو ته الله تبارک وتعالی به د دې چې دی نو هغه اجر ورکوي. نو دا د خوشحالۍ موخه ده د مبارکبادۍ چې دی نو هغه موخه ده چې الله تبارک وتعالی په دې ماشومانو باندې دا یو کال بل دونه همت کړی دی او لکه ډېر په ادب او په احترام باندې چې د دوی د مخکې استادانو وجب وه د دوی د والدینو تربیت کو چې لکه مقصد دا دې ماشومانو موږ بلکل نه یو خفه کړي دوی په داسې طریقه باندې چې ډېر سبق ویلی او دونه همت یې کړی چې اول موږ مقصد دا دی چې دا دغه شروع کو دا جومات افتتاح چې دی هغه وشو 3 کاله مخکې نو اول 2 کاله موږ دلته سبقونه نه دي ویلي. ما دا سوچ کوو چې یاره مقصد دا زموږ دا ځای داسې دی چې د دې نه دې طرف ته غټ غر دی دې طرف ته غټ غر دی د هغې نه اخوا ته ابادي شروع کېږي. نن سبا همتونه کم شوي دي نو سړي ته چې بلکل په محله کې مدرسه دی که نه تلل ګران یو خوا مخکینی وخت ولګه خلکو پسې چې دی نو هغه سفر یې کولی اوس الله پاک ټول کې دا مدرسې ډېرې کړي دي نو یو سړی وایي چې یاره ماته د دې کور په خوا کې مدرسه وي ډېرې تلل دلته ګرانې دې وړو دونه همت کړی دی خبرې دا کم کم ځای ته راغلي دي دلته خو زموږ ابادي نشته هلته به دا هوټل دي هم کسان دې وړو کې چې کوم دی د هغې ګړدې پورې کس دی خلکه منګلور چارباغ او دغه شان چې د سنګوټې د دې کوټ لکه د هغه ځایونه چې دی نو دا واړه راغلي دي دوی باقاعده لکه په سوزکي کې راغلي تللي دي د دوی مقصد دا دی یو طرف نه کری د دواړو طرف نه کری به چې دی نو هغه هم لګېدلي په دې کې ګرمي راځي او په دې کې یخني راځي او دوی هغه تجوید چې دی نو هغه په دې طریقه باندې هغه مکمل نو د دې وجې نه زما عزتمندو دا ډېر بابرکته مجلس دی. حدیث شریف کې راځي چې د دې مجلس په اختتام باندې فرشته دا اعلان کوي چې کونوا مغفورا لکم فقد بدلت سیئاتکم حسنات تاسو په داسې حال کې واسئ چې تاسو بخښل شوي دي او ستاسو ګناهونه چې دی دا په نیکو باندې چې دی نو هغه بدل شوي دي. نو باقاعده چې دی نو قرآن شریف تلاوت چې دی نو هغه وشو د
تلاوت کلام بعد زه د ځان دپاره چې دی نو واجد علي مزهري ته هغه دعوت ورکوم چې هغه راشي او ستاسو په مخ کې نعت پېښ کړي.